ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علم خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. نن چې زه کومه موضوع باندې خبرې ترې کوم، اگر چې په دې موضوع باندې زه د کلونو راسې لګیا یم، په ریډیو باندې خو او په سوشل میډیا باندې خو هغه دي جعلي پیران. دغه جعلي پیران نن سبا ډېر زیات شوي دي. دغه کاروبار څنګه چې د آیس کاروبار زیات شوی دی، هر سړي هسپتال کولو کړی دی، د وخت ضرورت ګرځېدلی دی، نشیان زیات شوي دي، دغه هسپتالونو ته ځي. مسله کم ځای کې د په پیسونو کې د څوک زیات اخلي، څوک کم اخلي، او څوک پکې د الله د رضا دپاره خو کسان داخلوي. چونکې دغه کار ته موږ بد نه وایو، دغه هسپتالونه په کار دي چې نور هم زیات شي، ځکه چې نشیان ډېر زیات شو. اوس د هغې په مقابل کې جعلي پیران ځای په ځای به ناست دي، ثقه به برابر ني، مونځ به نه ورکوي، مونځ به نه کوي، دعای قنوت به نه ورځي، صورت اخلاص به نشي ویلی، پیژني به نه، ځانه به پیر جوړ کړي وي. نو ګران کتونکو چونکې نن سبا ټرینډ دی، په پیرانو باندې خبرې اترې کېږي، نو ما هم ویل چې زه پې څو خبرې وکړم، چونکې ما چېرته ریکشن نه دی کړی. څو پورې چې جعلي پیرانو لانجه ده خبره ده، نو په جعلي پیرانو باندې زه کله خو نیم خاموشه شوی. کله چې ما ته داسې جعلي پیر راغلی چې موږ دپاره اشتهار وکړه، موږ دپاره ویډیو وکړه، نو زما جواب ورته دا وي چې پیران اشتهار نه کوي، او نه پیران چې کوم دی نو دا ایډورټایزمنټ کوي. دا د الله پاک په یو انسان باندې نظر وي او یو برکت وي چې هغه د خلکو ذهنونو کې الله پاک واچي، او خلک ول ډېر د لرو لرو ځایونو نه راځي، خو هغه خلکه د هغوی د ثقې نه پته لګي چې دوی ټوله شپه عبادت کوي، هر وخت الله تعالی ته رجوع وي، پټکي یې په سر وي، او په شرع درست وي، او په زرګو لکو مریدانې وي. نو دغه شانتې خلک زموږ په دې معاشره کې ډېر زبرګ اولیا د وخت شته چې هغوی له خلک ځي او خدای پاک یې ورسره بېوټه کوي. سم چې کوي الله که انسان نه کوي. او دغه خلک هم درته وایي چې مونځ کوه، وظیفه بدله درکړي، او الله ته رجوع شه، او د غلطو کارونو نه منې شه. هغوی به تا ته نصیحت کوي. چونکې نن سبا زموږ په دې معاشره کې د ښځو دا بغض او کینه ډېره زیاته شوې ده. وینې سپینې شوي دي چې یو ښځه لږ یو نیم کال ماشوم وجني، یو ښځه لږ د یو اتو کالې ماشومه وجني، په بوجۍ کې بندوي. نو دا خلک تعویضونه هم کوي، او په تعویضونو کې بیا هغه انتخابي قدم ته مجبوروي. هغه جعلي پیر ورته وایي چې ته دا کار وکړه او زما سره وکړه، نو د ستا دا تعویض به کار وکړي. دغه شانتې ډېرې زنانه په دغه ناسوري عمل کې اخته دي. بیا غریبانان خلکه چې یو ورځ دیاړي وي او بله ورځ دیاړي نه وي، هغه دیاړي وکړي او کور کې 500,000 روپۍ ورکړي، هغه تللی وي پلانکې پیر دی په تناره ولاړي، مشهورتیا یې همدغه ښځې کوي، هغې له لاړ شي او ورته وي د دې به 1,000 روپۍ راکړې، د دې به 2,000 راکړې، دې به 10,000 راکړې، دې به 50,000 راکړې. اوبه پې وڅکي چې دې اوبو سره به ستا ګرده معده دا به ټیک شي، په هغې کې ورته سرکا چولي، دوی پې نه پوهېږي، وي دومره دم دورخۍ پې ویلې ده چې د اوبو هغه خوند یې بدل کړی. دا پریکټیکلي ما اورېدلي دي، ما لیدلي دي. نو دغه شانتې پیران وي. جومات ته به د اختر پر ورځ هم نه ځي، جمعه خو لا پرېږده، نن د جمعې مبارکه ورځ ده، او دغه خلک به خلکو له تعویضونه کوي. زمونږ په دې سیمه کې داسې خلک شته چې زمونږ هم پې عقیده ده، یقین هم دی پې، او الله پاک ورله ډېره لویه مرتبه ورکړې ده. هغه ورته شرطین کسان هم ښیي. زه چونکې نومونه نه علم، نو هغې خلکو ویلی دي چې یاره زمونږ د اشتهار وشي، زمونږ د نوم واغستی شي، موږ د چاته وښودلی شو. نه، او په لاس کې چې د وله څه کېښودل ښه ته خو کیم دی نه ښودل، نو د ګریوانه دې پې نه نیسي چې هله تا خو څه پیسې دغه نه کړي. او ډېر خلکه د دم درخانه هغه سایټ دی، او هر وخت الله ته متوجه. اوس ګرانو کتونکو چې یو پیر په ډبې باندې خپله مشهورتیا کوي، هغه ډمه کېنوي، او هغه سوټا ورته داسې نیغ ناست دي اوري،
نو دا فتنه نور هم زیاتېږي. نو ځکه ما وایي چې په دې باندې خبرې اترې وکړم چې اوس دغه فتنې ته زه فتنه ویم. دغه جعلي پیران ته زه فتنه ویم. دا د معاشرې دپاره ناسور دی. دا خلک لوټ کوي. د دې دویم نوم ډبل شاه دی. دوی په دې طریقه باندې پیسې راټولوي. د خلکو عقیدې خو کمزوري دي، الله ته متوجه نه دي. موږ په نوم مسلمانان یو، موږ خپلې فتوی او خپل سوچونه کوو. چونکې دین کې به رستو منډه وی، دنیا کې به مخکې ځي. رستو دین وګوره، 1400 کاله مخکې رستو لاړ شه او وګوره، او بیا چې کوم دی موجوده وخت کې راشه، داسې خلک چې څوک وایي تراویح شته، څوک وایي تراویح نشته. د خلکو نورې مسلې وي، موږ په دې کې واچي او موږ هم هغې له وده ورکړو. چېرته هم دا ونه وي چې زموږ پلار نیکه کم عبادت کوو، به ټیک دی، موږ په هغې کې را روان یو. اوس په دې نوي وخت کې ماته یو سړی وایي چې نه داسې نه داسې نه، د الله کتاب کې هر څه شته. ګرانو کتونکو، په دې ټولو خبرو باندې سوچ پکار دی. دا ویډیو د سره شیر کړئ. دا کم ډبل شاه چې راوتلی دي، کم جعلي پیران چې راوتلي، کومه فتنه چې راوتلې ده، کم لوټمارې چې شروع کړی دی. او هغې خلکو ته هم زه دا وایم چې ویوز او لایک او د ډالرو داسې لیوني کړی، د الله د قهر نه ویرېږئ. ما همیشه چې زما څومره ویډیوګانې تاسو ګورئ، زه چې بېبره کم کیپشن ورکوم، نه به زما په ویډیو کې به خبره شامله وي. د دروغو کیپشن نه ورکوم. ویډیو ساده کوم، څوک یې ګوري ودې ګوري، نه ګوري نه دې ګوري. زه په دې ویډیوګانو باندې ځان ګناهګار کړم چې ما ته به ویوز راځي او دا به خلک ګوري او دا به ډېر خلک شیر کوي او زه خلک په دوکه باندې دې طرف ته مایله کړم چې زما چینل ته راشي. هرګز نه. سوال نه پیدا کېږي چې زه خلکو دپاره خپل ایمان خوار کړم او د ویوز او لایک دپاره. د نن نه 2 کاله مخکې ما په فیسبوک باندې 18 لکه فالوور لرل، په یوټیوب باندې زه 3 لکه فالوور د نن نه 3 کاله مخکې لرم. ما ته $1 او 1 ویوز نه راځي او نه د دغې تمه کوم. ژوند دې تېرېږي خو سپوره وي خو توره وي، خو هغه ورځ ده تېرېږي. ډېر ژوند هم تېر کړو، لږ پاتې دی. دا لږ ژوند چې کوم دی ښه کول غواړو او دا کوشش کوو چې ته مړ شه، چې ته جا خاندې او خلک درپسې جاړي. دا کوشش کله په سوشل میډیا په جنګونو کې نه پروزو. ډېرو خلکو موږ پسې ویډیوګانې وکړو، د رنګ رنګ خبرې وکړې. جواب موږ د هغې اخم ګڼو. نو بس دا قسم خلک دی چې هغه د ډمو په ایډورټایزمنټ باندې د جعلي پیرانو، د ډبل شاه، د ناسوري خلکو، د سمګلرانو، د سودخورو په ذریعه باندې هغوی ویوز اخلي، هغوی ځان مشهوروي. نو دغه شان د خلکو نه مونږ ګیله وکړو. خو مونږ د قام د پیولو دپاره زما خویندې میاندې رونه مشران کشران دا ویډیو ګوري، نو هغوی ته وایم چې په خپل رب باندې یقین وساتئ. ډېر لوی بادشاه دی. 5 وخته منځونه په پابندۍ سره کې، اخلاق ټیک کې، د مشرانو قدر وکړئ، د علماو قدر وکړئ، علماو ته ورنږدې شئ، وظیفې کوئ، ستر علما شته هغوی له لاړ شئ. بالکل الله پاک چې کوم دی د هغوی په هغه دعا کې او په هغه دم کې الله پاک ډېر برکات اچولی. د دغې نه انکار نشته. ډېر زبر خلک دلته شته، ډېرو خلکو سره ډېرې پخې جازې دي. خو دا نه چې بل ورځ یو زنانه نه مې وردل په مردان کې ورته یو پیر وایي چې ته به 3 ورځې دلته کې داخله پیران به ځان سره مریضان داخلوي. 3 ورځې به چې داخله وي، نو هلته به 3 ورځې هلته وظیفه کوي. نو دلته په خپل کور کې په جانماز چې ناست دي، دلته وظیفه ولې نه کوي؟ اوس پیران لا زنانه ځان سره داخلوي. نو ډېر عجیبه طرف ته د معاشرې دغه دستور روان دی او دغه جعلي پیرانو زمونږ د بېوقوفو خلکو نه، زمونږ د سادهلو خلکو نه پیدې اخلي او بیا داسې خلکه چې هغه د 100 روپو دپاره د دغه شانتې خلکو ایډورټایزمنټ کوي، دغه شانتې خلکه مخې ته راولي. نو دغه جعلي پیرانو نه بالکل ځان وساتئ. جعلي پیران، ډبل شاه، یعنی بیمانه خلکه به ورته وایو چې ته د الله په دین باندې تو اوس ایډورټایزمنټ کوې، په دغه دوکه کې ته اوس پیسې ګټې. نو دې نه ځان ساتل پکار دي. او بیا درته وایم چې زموږ په دې علاقو کې ډېر ستر علما شته،
خو هغه تا ته دا نه وایي چې دونه پیسې وغورځئ. او مړه څه عجیبه خبره ده چې په دې تعویزونو باندې ودونه کېدل او جینکۍ کېدې، نو به چې چا څوک خوښه وه بد تعویز به و. دلته کې به د لور سور کی چاړه تبر د جوړونو بیماري دغه کوم دا خوننسا عجیبه عجیبه خلک راوتلي دي په قطارونو به ورته خلک ولاړي په قطارونو. خو په دې باندې زمول موت هم خواسته چې باس مباحثه پیو کی. بعضې پیران چې کوم دي تاڼۍ سې خوشحاله ساتي، اسې چوګان خوشحاله ساتي، هغوی ته هم زمونږ خواست دی چې غربت ډېر زیات دی، دا خلک په دې جعلي خلکو باندې مه لوټئ، د دې خلکو مخه ونیسئ. مخه به انشاءالله نیسو، په دې به باس مباحثه کوو. او کلم چې څوک زبرګ خلک یو الله پاک ورته دا حکمت ورکړي، دا پوهه ورکړي، په خوله کې اثر اچولی وي، هغه به کله اډورټایزمنټ نه کوي. هغه الله پاک هغه ځای ته خلک بوځي. لکه چې زمانه څوک تپوس کوي چاله، نو زه ورته یاره پلانکي له لاړ شه، پلانکي مولانا صاحب له لاړ شه، پلانکي صاحب له لاړ شه. ما ته پته وي مطمئن یم خلک تللی دي چې روپۍ خو نه راغستی که نه. نو په دې باندې نظر وساتئ د دې جعلي پیرانو نه. او د دغه پیرانو مثال د دغه ډمو دی چې کومې ځان ته راوستې وي کینولې وي، نو د دې نه اجتناب وکړي ډېره